ملک خراب کړي نه دا کړی یو دغه یو سړی پکې راغلی دی او هغه اوپن کړی دی که هغه راپرېږدي چې دوی خرابېږي اوس د ټولو سره یېره ده که دی موږ راپرېښودو موږ خرابېږو هر څنګه چې د حکومت دا د هغه کار دی او هغه نااهله خلک ناست دی په هغې کې په غلطه طریقه راغلی دی عمران خان یې قید کړی دی وچ په وچه او دا خبرې چې کوم دي دا خو ډېرې غلطې خبرې جمهوریت خو دا خبرې نه وي که نه شته چې یعنې دې ته سوچ وکړم چې ما ډېره غټه غلطي کړې چې پاکستان ته راغلم وایي چې هلته ډېر پیسفول لایف دی زما بچي هلته په هغه ځای کې دي ښه په قلاره باندې په خاموشۍ باندې ناست خپل کارونه کوي پیسې ټولې بهر ته وویستې ولې چې موږ د سیاستدانان یې بهر هغو پراپرټي د هغو پیسې چې کوم انویسټ کړي دي هغه هلته کې د دې ځای په مخه وځي وطن ته نه راځي یو غریب سړي ته فایده نشته لکه د موټر به جوړېږي د نوي د سواد ته په غلطه طریقه جوړېږي هغه په اګریکلچر لینډ باندې هغه تباه کوي د سیند په غاړه باندې دواړه غاړې وتړلې لکه تیمس چې څنګه دی د لندن دواړه غاړې تړلې دي په دواړو غاړو باندې هوټلې دي رسټورنټونه دي بچو د لبو ځایونه دي پکې اوس ما دا سوچ کړی زما د خوښي شي چې واپس بیا لندن ته ځم هلته کې واپس اوسېږم بیا نه راغلم وطن دغه محبت چې کوم زما کوټ اوسېدونکی دی او د ژوند زیاتر وخت په برطانیه کې چې دی ویستی دی په دې مقصد چې دلته د کلي حالات چې کوم په هغه وخت کې دوی د تعلیم نه بعد چې دی په ډېر کم عمرۍ کې چې دی د برطانیې رخ وکړو او هغه دور چې و د والي سوات سټیټ چې دی دلته کې په سبق باندې په تعلیم باندې ډېر زیات فوکس و فضل علي د تعلیم نه بعد د برطانیې په ځمکه باندې د اسلامیک کلچر سینټر منیجر د بي بي سي سابقه چې دی نیوز اینکر او ورسره د الته سوشل ورکر هم چې دا یو تنظیم چلو د یونایټډ کینګډم د لوی جرګې چیرمن هم پاتې شوی دی تاسو ته هرکلی وایو فضل علي صاحب ډېر مهرباني سهیل باشا زه مشکور یم ستاسو چې تاسو راغلی او ډېر خوشحاله شوم په دې باندې چې دا وخت یې راسره وویسته صحت مو څنګه دی چې بیمار شوی وایي ما خو صرف نور خو ډېر ښه یم خو د اپریشن لا غلط کړی دی چې خپله راګوډه کړې ده د هغې باندې تکلیف دی راته ورور اوس که ریکور کېږي بولې چې نیمې چینج کمپلیټ کړم دی نو هغې هغه به ټایم اخلي اوس نو پوره ګر نه شم ګرځېدی خو انشاءالله دا به ښه شي که الله دې صحت درکړي فضل علي صاحب دا راته ووایه چې وطن ستاسو تر مخه دی او وطن داسې خاطرخوا ترقي ونه کړه نن هم سټوډنټان چې د اعلی تعلیم نه بعد د دوبۍ او سعودي عرب رخ کوي مسافرۍ ته ځي په دې وطن کې د روزګار مواقع نشته دلته کې د انتظامي ډانچه چې دا کمزوري ده امن و امان صورتحال چې دی هغه هم بګړاو دی کله موړه خفه کېږي چې یاره د برطانیې هغه حالاتو ته وګورئ بیا دلته راشئ ژوند کوئ څومره فرق درته محسوس کېږي شته چې یعنې دې ته سوچ وکړم چې ما ډېره غټه غلطي کړې چې پاکستان ته راغلم وایي چې هلته ډېر پیسفول لایف دی زما بچي هلته په هغه ځای کې دي ښه په قلاره باندې په خاموشۍ باندې ناست خپل کارونه کوي کور ته راځي وځي دلته کې خو په هر څه کې یو خو خوراکونه زموږ ټول خراب دي پای کې ملاوټ دی پایو کې ملاوټ دی په خو اخیستی نه شي د پای چې واخلي هغه د تکلیف درکوي بل امن و امان چې کوم دی زمونږ حکومت زه دا نه یم چې هر څنګه چې د حکومت دا د هغه کار دی او هغه نااهله خلک ناست دی په هغې کې په غلطه طریقه راغلی دي عمران خان یې قید کړی دی وچ په وچه او دا خبرې چې کوم دي دا خو ډېرې غلطې خبرې جمهوریت خو دا خبرې نه وي که نه په هغې کې خو د هر سړي خپل حیثیت وي هر سړي خپل یو کار او ازادي لیکن موږ داسې نښتي اوسو چې سر یې ته هم نه ازادېږي خپې ته هم نه ازادېږي په مصیبت کې او بل دا چې ګراني دومره حد ته ورسېده چې عام سړی چې کوم دی چې نه ډېر زیات خفه کېږم ولې چې دا خلک راځي دلته کې او خبرې خپلې کوي د چا چې دوه درې بچي د هغو دا طاقت نه کېږي چې یعنې موږ خپلو بچو له څه ورکړو دا د نااهله حکومت وجه دا پکار چې حکومت چینج شي سمدستي او د هغې نه پس بیا سیټ اپ برابر شي نو کېدای شي چې دا حالات ښه شي او که دغسې نو پیسې ټولې بهر ته وویستې ولې چې موږ دا سیاستدانان یې بهر هغو پراپرټیز د هغو پیسې چې کوم انویسټ کړي دي هغه هلته کې د دې ځای په مخه وځي وطن ته نه راځي یو غریب سړي ته فایده نشته نو ډېر د افسوس خبره یې سړی خفه شي په دې باندې خپل زموږ خوږ ملک و په هر شی پکې دی چې په یو ملک کې څلور موسمونه یې ډیمارکیټډ موسمونه پکې او دغه پاکه هوایي د هغې پاکې اوبه د نور څه د الله تعالی د طرف نه ډېرې مهربانۍ دي په دې باندې لیکن دا دی چې زموږ د واکدارانو ټول هر څه خراب کړي دي اوس دا که دا موټر به جوړېږي دا نوي د سواد ده
په غلطه طریقه جوړېږي، هغه په اګریکلچر لینډ باندې هغه تباه کوي. د سیند په غاړه باندې دواړه غاړې وتړلې، لکه تیمس چې څنګه دی د لندن، دواړه غاړې تړلې دي، په دواړو غاړو باندې کلبونه دي، هوټلې دي، رسټورانټونه دي، د بچو د لبو ځایونه دي پکې. سړی خوشحاله شي چې هلته لاړ شي، او چې دلته موږ راشو د وګرځو چاپېره ګرځو، ډېر زیات خفه کېږو اوس. جالي صاحب، ستاسو د مخې نواز شریف، بېنظیره زرداري د اسلامیک کلچر سنټر وزټونه هم دوی کړي، ستاسو ورسره ټیبل ټاکس چې دي هم شوي دي. دغه سیاسي خلکو د دې ملک سره څه ښېګړه وکړه که نه ملک یې خراب؟ ملک یې خراب کړ، ښېګړه نه ده کړې. یو دغه یو سړی پکې راغلی دی او هغه اوپن کړی دی، که هغه راپرېږدي چې دوی خرابېږي. اوس د ټولو سره یېره ده، که دی موږ راپرېښود موږ خرابېږو. وطن زموږ ډېر ښه دی، پوټنشل پکې ډېر دی. د دې د سړی ډېر غټ خفه شي چې د بچي بهر ته ځي او نوکرۍ ګوري، چې ګریجویشن کوي او ځي بل ځای نوکرۍ ګوري خپله. په خپل وطن کې د مراعات نشته که نه، نو په دې سړی خفه کېږي. په کار دا دی چې دلته کې دا حکومت په داسې طریقه باندې چې د خلکو د ویلفیر دپاره، د خلکو د ترقۍ دپاره، د خلکو د آرام دپاره، زموږ حکومت زموږ د مصیبت دپاره دی. موږ په هره طریقه باندې یعنې زموږ د طبي هسپتالونو ته لاړ شئ، دوايانې پکې نشته، باقي سیکنډ ګریډ دوايانې. یاره خو یو شی داسې نشته چې څه ووایي او په هغې باندې ته خوشحاله شي. دا ټولې خبرې د خفګان دي. اوس ما دا سوچ کړی زما د خوښه شي چې زه واپس بیا لندن ته ځم، هلته کې واپس اوسېږم، بیا نه راځم وطن. هغه محبت چې کوم وه زما یې تباه کړو ټول. او دغسې د هر یو سړي دغه دی اوس. دا راته ووایه فضلي صاحب چې تاسو خو په لندن کې د ژوند زیاتره حصه خپله ځواني په لندن کې وایسته. هلته کې یو چې دی د دې ملک د خدمت لپاره یو ارګنایزیشن جوړ کړو، په بي بي سي په فورم باندې او د افغانستان پاکستان ایشو چې دی هغه هایلایټ کړل. د اسلامیک کلچر سنټر خدمت یو دونه وخت وکړو، بیا د خپل کلي ته د اخرني ژوند تېرېدو دپاره رالی. نوړی ولې مات شو؟ خپلوان چاپېره ګڼ، دا چم ګاونډ ورسره، دا خلک ورسره، دا ریاست، دا پاکستان، د دې نه یو زړه ولې مات شو؟ اصل دا دی چې یو زمونږ واکداران چې کوم دي که نه، که سیاسي خلک چې کوم دی هغه بېایمانه دي ټول. یو څنګه پکې آنېسټ نه دی د وطن دپاره. هر سړي دا خواهش دی چې زه دې د مصر وویستی او بهر ته لاړې سیټ اپ شوی. دا خو کوشش نه کوي چې د خپل ملک جوړ کړو، د خپل برابر کړو او دلته کې د خلکو ژوند ښه شي، د غربت ختم کړو. ترنګ جهان مننه. زموږ سره قاضي فضلي علي صاحب موجود و چې دی د سب ډویژن بری کوټ اوسېدونکی دی او زیاتره عمر چې دی دا په لندن کې تېر کړو او د لندن د ژوند نه دی ډېر زیات متاثره و. بیا د هغې نه بعد چې دی د بقایه ژوند تېرولو دپاره د ابایي کلي سب ډویژن بری کوټ رخ وکړو. خو دلته د نظام، دلته کې د صورتحال او د بیمارۍ نه بعد د ډاکټرانو چې د یو اپریشن وشو او د هغې نه بعد چې دی د خپو ته ډېر زیات زیان ورسېدو. د بقایه ژوند تېرولو دپاره بیا برطانیې ته روان دی او د دې ځای د نظام، د دې ځای د ملاوټي اشیا او دلته کې د هر صورتحال نه د دا زړه انتهایی خفه دی. الله تعالی دې وکړي چې زمونږ ملک چې دی د هغې نه دا مشکلات ختم شي او دغه خلک چې کم ظلم کوي، کم زیاتۍ کوي، د هغوی د مخنیوي دپاره هم چې دی پالیسیانې جوړې شي او په دې ملک کې د ټول نه غټه خبره چې د امن و امان صورتحال چې دی هغه یقیني شي. کیمرامین عزت حسین سره سهیل باچا.